بسم الله الرحمن الرحيم. باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. دې باب کې درې خبرو ته خیال کوئ. دعوه د باب صدا امام بخاری رحمه الله س بیان والغاری غرض سره دویم مناسبت د دې باب مخ کې باب سره سره او دریم شرح د باب او د حدیث شریف. اول بحث دعوه د باب بیان د زیادت د ایمان او بیان د نقصان د ایمان کوي چې ایمان کې زیادت او نقصان راځي. غرض رد ده په مرجئه او متکلمینو او په معتزله او خوارجو. مرجئه او متکلمین د ایمان د ترکیب او د ایمان د زیادت او نقصان قائل نه دي، او معتزله او خوارج د ترکیب قائل دي خو د زیادت او د نقصان قائل نه دي. نو دا ثابتای چې ایمان کې زیادت او نقصان راځي. نو په معتزله او خوارج صراحتاً رد دي. او په مرجئه او متکلمینو په دې یو جز صراحتاً رد دی چې زیادت او ایمان دی نقصان دی، او زیادت او ایمان لازم دی د ترکیب سره، د ترکیب ضمناً ثابت دی. بل رد دی په جهمیه ایمان صرف معرفت ته وایي، نو دې زیادت د ایمان او نقصان د ایمان ثابت ہے. نو ترکیب په ایمان کې ثابت ہے، او هغوی چې صرف معرفت ته وایي نو ایمان بسیط ګڼي. ښه د دې باب مناسبت مخکې باب سره سره مخ کے باب کے تقسیم د ایمان و په اعتبار د احبیت او غیر احبیت سره. د ایمان بعضی چیزونه خدای ته احب دي او بعضی محبوب دي احب نه دي. نو د احب او د غیر احب نه زیادت او نقصان ثابتې ده خو ضمناً، او دلته زیادت او نقصان ثابتای صراحتاً، نو دا به تصریح شي بما علم ضمناً. دیم مناسبت دا دی مخکې دا ویل شوي چې محبوب دین خدای ته هغه دی چې کم کې دوا وي، او کم دین چې ادوه وي په هغه کې زیادت او نقصان راځي. متکلمین هم زیادت او نقصان مني، هغه زیادت او نقصان په اعتبار د اجزاء سره نه مني بلکې په اعتبار د اوصاف سره. د پلان کې ایمان قوي دی او د پلان کې ایمان ضعیف دی داسې وایي، او قوت او ذوق دا خو په اوصافو کې راځي په اجزاو کې نه راځي. او دوی وایي ایمان کې زیات دی او کم دی، پلان کې ایمان زیات دی او د پلان کې ایمان کم دی، نو زیادت او کمی خو په اجزاو کې راځي. دریم شرح د باب او د حدیث او تطبیق د حدیث د باب سره. باب زیادت الایمان و نقصانه، باب د په بیان د زیاتوالی د ایمان کې او په بیان د نقصان د ایمان کې. دلته په تاسو یو اعتراض وارد شي چې دا خبره خو درې بابونو کې مسلسل روانه،
اول باب کی وهو قول و فعل و یزید و ینقص. دویم باب تفاضل اهل الایمان فی الاعمال. او دریم باب زیادت الایمان و نقصانی. اثبات د زیادت او نقصان دا په درې بابونو کې مسلسل بیان شي. او دا خو تکرار دی او تکرار خو فایده نه کوي. بس یو ځل خبره بیان شي بس کافی ده. تاسو به جواب وکړئ چې تکرار نشته، ځکه چې وهو قول و فعل و یزید و ینقص، هلته زیادت او نقصان ثابت شوی په طریقې د تبعیت سره. اصل غرض د باب اثبات د جزئیت د اعمال او په ایمان چې اعمال جز د ایمان دی. وهو قول و فعل او دا و یزید و ینقص او سره اسی تبعا ویلي، نو التا زیادت او نقصان طبعا ثابت شو. او باب زیادت الایمان و نقصانه کی اصالتن ثابت شنو دی او د هغه په منځ کې تکرار نشته. دیم باب تفاضل اهل الایمان فی الاعمال. التا زیادت او نقصان د ایمان د موصوفین ثابت شو، چې کوم خلق موصوفین په ایمان دي د هغوی ایمان کې زیادت او نقصان راځي. او دلته بیان د زیادت د ایمان او د نقصان د نه په اعتبار د موصوفین سره. یا بدسی وایو چې وهو قول و فعل و یزید و ینقص، هغه مرتبه د لا بشرط شی. او باب تفاضل اهل الایمان فی الاعمال، هغه مرتبه د بشرط شی و بشرط تصدیق. او دا مرتبه د بشرط شی ده چې زیادت د ایمان او د نقصان په اعتبار د عمل سره. یا هغه باب تفاضل اهل الایمان فی الاعمال، هغه کې اثبات د زیادت او نقصان په اعتبار د عمل سره. او دلته زیادت او د ایمان او د نقصان په اعتبار د عمل سره نه دی، بلکې په اعتبار د تصدیق سره. لکه تاسو به پوه شئ په دې خبره. یا الته زیادت او نقصان ثابت شو په اعتبار د موصوف سره، دلته زیادت او نقصان ثابت شو په اعتبار د موصوف سره نه، بلکې په اعتبار د تصدیق سره یا په اعتبار د نفس عمل سره. په دې درې بابونه دي، درې آیاتونه به پیش کوي په دلیل کې. وقول الله تعالی، او په بیان د دې خو باب دا مجرور ده په زیادت الامان باندې عطف. باب د په بیان د زیادت د ایمان کی او په بیان د نقصان د ایمان کی، او په بیان د دې قول د خدای کې چې وزدناهم هدى، من زیاتو دوی لره هدایت. دویم آیت ویزداد الذین آمنوا ایمانا، او الله زیاتی هغه کسان ته چې ایمان راوړي ایمان ورته زیاتی. او دریم وقال اليوم اکملت لکم دینکم، نن ورځ ما تاسو ته پوره کړ دین ستاسو. فاذا ترک شیئا من الکمال، چې کله پریښی و یو شی د کمال نه په هو ناقص هغه کم وکړه، چې کمال اعلان شنو کامل شي، زیادت راغله. اول آیت د دې آیتونو د دې دوه آیتونو شرح په باب کتاب الایمان په اول باب کې تیر شوی. وزدناهم منگ زیاد که دوی لره هدى هدایت. اصحاب کهف یادی منگ دوی له هدایت زیاد، او دیوی چې هدایت ایمان او دین او اسلام دا الفاظ مترادف دي، نو ثابت شو زیادت پچا کی ہدایت کی، اور زیادت پہ ہدایت کے دا زیادت پہ ایمان کے دے نو ایمان یزید و ینقص. زیاد کرمنگ دوی دا جہت دا ہدایت نو خدا با تمیز شی دا نسبت نا چکم پا زدنا کے.
دویم آیت وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، او زیادتی هغو کسانو ته چې ایمان راوړی دی، ایمان ورته زیادتی. مومنانو کې نفس ایمان خوشته ځکه ورته آمنو وایي کنه، دوی له ایمان زیادتی. نو نفس ایمان خو پکې شته، وروسته زیادت د ایمان راځي. وقال د دې دو بابونو نه دعوه ثابتېدله چې زیادت الایمان و نقصانه صراحتا، ځکه دای په یو اسلوب او طریقې سره ذکر کړه. وقال او داسې ونه ویلې چې والیوم اکملت لکم دینکم، لکه دا دویم آیت چې مخکې آیت باندې څنګه د ختم قال یې ورسره وویل، ځکه د دې نه دعوه صراحتا نه ثابتېږي. وقال او خدای ویلی دی الیوم نن ورځ اکملت لکم دینکم، ما پورا که تاسو ته دین ستاسو، واتممت علیکم نعمتی، نعمتونه مې درته پورا کړه، ورضیت ما خوښ کړه لکم ستاسو دپاره الاسلام، اسلام دین د جهاد د دین، اسلام مې تاسو ته د جهاد د دین نه خوښ کړه. نو دلته استدلال په اکملتو دی، یو اکمال دی یو اتمام دی. اکمال راځي په څه کې؟ په پوروالي د اجزاو کې، او اتمام راځي په پوروالي د اوصافو کې. په کمال د اوصافو کې اکمال استعمالي، په اجزاو کې اکمال استعمالي، او په کمال د اوصافو کې اتمام استعمالي. اکملت لکم دینکم، دین میں درته پورا که، اکمال د دین میں وکو، یعنی د دین اجزا میں ټول پورا کړ، د دین اجزا میں درته ټول پورا کړ. چې اجزا پورا شو نو زیادت پکې راغلی که، ځکه مخکې اجزا قلیل و، اوس اجزا سرته ورسېد. فاذا ترک شیئا من الکمال، چې یو سړی پرېږدي یو شی د کمال نه، نو هغه خو ناقصي کړه، نو چې ټول دین وکړي نو کمال شه، او چې څه اجزا پرېږدي نو نقصان پکې راغلی. لکه پې پوه نه شئ تاسې، اکمال کله راځي چې په ټولو اجزا سړی عمل وکړي، چې په بعضو اجزاو کوي په بعضو یې نه کوي، نو نقصان شه که نه، دا ناقص شه. اوس به یو سوال وارد شي، هغه دا دی چې دعوه عامه ده او دلیلونه خاص دي. دعوه عامه ده باب ده په بیان د زیادت د ایمان او د نقصان د ایمان، او دلیلونو کې صرف زیادت د ایمان ثابت شه، نقصان خو نه دی ثابت شه. د تقریب تام نه دی. تقریب دې ته وایي چې دلیل روان کې موافق د دعوې سره، د دلیل دی روان نه که موافق د دعوې سره. ولې؟ ځکه دعوه کې دو څیزونه دي، او دلیل کې یو شی دی، بل به بس ثابت دی، بل خو دې ثابت نه که چې نقصان دی. تاسو به خبره پوه شئ، تاسو به جواب وکړئ چې زیادت او نقصان متلازمین دي. څه دي؟ متلازمین. دواړه په منځ کې ملازمه ده. نو چې دا ملازمه والا یو شی ثابت شي صراحتا، نو بل هم ورسره ثابتېږي. ولې؟ ځکه تلازم دی، که بل ثابت نشي نو بیا خو تلازم نشته. دویم دا به ووایي چې د زیادت او نقصان په منځ کې تضاد دی. شی دی؟ تضاد دی. نو د یو تصور ممکن نه دی بغیر د بل د تصور. نو چې د زیادت تصور په کم شي کې کېږي، نو په هغې کې به د نقصان تصور هم کېږي. هلکه پې پوه شي. یا دریم به داسې ووایي چې زیادت د ایمان ثابت شه صراحتا، او نقصان ثابت شو اشارتا. زیادت د ایمان ثابت شو د دې آیاتونو نه په عبارت النص سره، او نقصان ته ثابت شو په اشارت النص یا دلالت النص سره. دلالت النص لکه ولا تقل لهما اوف، د مور پلار د پاره اوف مکوئ. اوف نه ویل ثابت شو،
په عبارت النص او ضرر نه رسول نفع د ضرر دا ثابت شو په دلالت النص سره دلالت النص الکه په پوښي دلتم زیادت ثابت شو 50 سره په عبارت النص سره د نص د عبارت نه چې کوم شي کې زیادت راځي نو هغه کې نقصان به طریق الاولا راځي نقصان ثابت شو په دلالت النص سره الکه تاسو په پوښي واه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة بخير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير قال ابو عبد الله قال ابان قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بالايمان مكان خير واه قال حدثنا الحسن بن الصباح انه سمع جعفر بن عمرو قال حدثنا ابن العبيس قال اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا من اليهود قال له يا امير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا ما شاء اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال اي آية قال اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم وكان الذي نزلت فيه آل النبي صلى الله عليه وسلم والطائف بعرفة يوم الجمعة. داول حدیث قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال که یخرجو معلوم شنو من قال لا اله الا الله دا به فاعل او که یخرجو مجهول شنو من قال لا اله الا الله دا به نائب فاعل او فاعل به حذف شي ځکه چې هغه متعین دی چې الله دی چې اخراج من النار خدای کوي یخرج من النار اوزی بد اورنا من قال لا اله الا الله یا یخرج وستلکی کی با من النار د اورنا من قال لا اله الا الله چاچ لا اله الا الله ویل او دوزخ ته بزی خو بیا به وستل کی وفي قلبه وزن شعيرة من خير چې پزړه ده کې په وزن د اوربش خیری د اوربش عمر ایمان پکې نو ته بتی وسی ويخرج من النار وزي بد وستل کیږي بد اورنا من قال لا اله الا الله چې لا اله الا الله ویل وفي قلبه وزن برة من خير او پزړه ده کې په وزن د غنم د دانې من خير ایمان ويخرج من النار ويستلكي بدورنا من قال لا اله الا الله چاچ لا اله الا الله وفي قلبه وزن الذرة من خير او پزړه ده کې په وزن د ذره خیری ذره سره میږي ته یا سره واړه میږي نه هغه ته ذره وای لکه عالم ذر د آدم علیه السلام د شان چا اولاد وته مثل الذر سره میږي او پشان او یا ذره هغه ته وای چې برانوري او موري په خوا په موري کتلې وي هغه موري برانګر دنه راکوزه شوی کوټه ته هغه برانګې لچ ګورې د سیو توله پکې جوړه شوی کترم دا هغه توله کې وړي زری هغه ته ذره وای دومره ایمان چې چا کیه بم راوځي تاسو په خبره پوه شئ محل یا بعضی وای چې ذره دا ذره او ذره په زمې د ځان سره جوارو دانې څه ته وای محل د استشهاد داره چا پزړه کې غنم دانای چا پزړه کې د اوربشي دانای او چا پزړه کې د سرمی کې عمرې دا خو غنم او د اور دا وړه راکړه ایمان کې زیادت او نقصان راوي چا کې لګي او چا کې ډېری ټول وو بس الکه دلیل باندې پوه شي باب زیادت الایمان و نقصان یې ثابت شکا قال ابو عبد الله امام بخاری وایي دا امام بخاری غرض سره
هغه وای د قتاده د انس نه روایت کو، د قتاده نه دا روایت حشام کړی دی. نو حشام چې د قتاده نه کوم روایت کړي هغه کې من قال فی قلبی وزن شعیرة من خیرین دی. او ابان چې د قتاده نه کوم روایت کړي دی ابان بل شاګرد دی هغه کې د من خیر په ځای باندې من ایمانین دی. لکه څه دی پکې من ایمانین دی. لکه په پیسې یو خو پکې دا پیدا شو. دیم دار دا ابان متابع دی د هشام. ابان څه دی؟ هشام متابع دی. دیم پکې دار چې قتاده مدلس دی. او مدلس چې روایت په عن سره وکړي نو هغه نه قبول. هغه به روایت په داسې لفظ سره کوي چې هغه صراحتا دلالت په لقا کوي، او عن خو صراحتا دلالت په لقا نه کوي. نو دلته دی وایي قال ابو عبد الله قال ابان حدثنا قتاده قال حدثنا انس عن النبي صلی الله علیه وسلم. نو دلته حدثنا انس ویلی دی او هلته عن انس ویلی دی. مدلس دی نو دلته تدلیس د مدلس داسې لفظ ذکر کړ چې هغه صراحتا دلالت په سما کوي، انې ذکر نه کړ. نو دا روایت یې پې قوي کړ. درې پیدې شوي انا انس عن النبي صلی الله علیه وسلم من ایمان مکان خیرن، د مکان خیرن په ځای من ایمانن ویلی. درې پیدې شوي د متابعت. درې پیدې شوي. یو پیدا خدا ده چې من خیرن په ځای من ایمانن ویلی یو. دویم دا دی چې قتاده مدلس دی او مدلس عنعنه کړې ده، او د مدلس عنعنه نه ده قبوله. نو دلته داسې لفظ ذکر کړه چې صراحتا دلالت په څه کوي؟ په سما باندې کوي. درېیمه پیدا دا ده چې مخکې چې سند کې کوم روایت د قتاده ذکر شي حشام عن قتاده هغه پې مضبوط کړو، ځکه متابعت سره مخکې روایت مضبوطېږي که نه. چې دا حشام پکې ځان لنه دی ابان هم ورسره په دې روایت کې ملګری دی. دا د محدثینو زیات احتیاط دی. اوس یو اعتراض دی. هغه اعتراض دا دی چې دلته خو باب کې بیان د زیادت د ایمان او د نقصان، نو مناسب روایت د ابانو من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من ایمان. ارکه من ایمان مناسب وکنا ځکه باب زیادت الایمان و نقصان د من خیرن نقو من ایمان خم مناسب. ابان روایت دا خ مطابق د دعوی سره د حشام د روایت نه، او د ابان پر روایت کې تحدیث هم و عنعنه پکې نه و د مدلس، او پر روایت د حشام کې تحدیث نه دی عنعنه د مدلس ده. نو امام بخاری رحمه الله روایت او سند د ابان ولې نه ذکر کو په دلیل کې چې روایت د چا سند د حشام ذکر کا. تاسو په سوال پوښتنه لګا، تاسو به جواب وکړئ چې دا خبره ټیک ده. عنعنه په دې متابعت سره تحدیث شکنه خبر اخلاص شو. عنعنه په څه بدله شو؟ په تحدیث چې دلالت په سما کوي خبر اخلاص شو. او د حشام روایت ذکر کاغي اگر چې دعوت صراحتا نه ثابتېږي، او ابان خود حشام مقام ته نشي رسیدي. او امام بخاری خود د روات او حدیث ذکر کوي چې هغه اعلی مرتبه کې، او چې اعلی مرتبه نه کم راویان هغه په متابعت کې ذکر کوي، خو اصل سند کې نه ذکر کوي، ځکه د التزام کړی دی د چا د صحت تر راویانو. دیو جنا د امام بخاری رحمه الله پر راویانو سو کلام نه کوي چې دا ثقه دی او دا صدوق دی او دا پلان کې دی، ځکه دې ته فارغ شوی اگر چې کتابونو کې شته. وفي قال حدثنا الحسن بن الصباح انه سمع جابر بن عون قال حدثنا ابو رميس قال اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود یو سړیو د يهوديانو
قال له عمر تو یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، آیتن فی کتابکم، ستاسو په کتاب کې او آیت ته تقرؤونها تاسو لولئ، لو علینا معاشر الیهود نزلت، کچرته په مونږ باندې چې د یهودیانو ډلې که په مونږ نازل شوی وي، لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، مونږ به دا ورځ په اختر نیولې وي، خوشحالیانې به هم پکې کولې ده، ځکه د دین د کمال بشارت او اعلان دی پکې. دا د یهودیانو دا سړی څوک نور روایاتونه معلومیږي چې دا سړی کعب الاحبار او دای د اسلام نه مخکې دا خبره کړې وه. کعب الاحبار خو بیا وروسته مسلمان شو، دا لا نو مسلمان شوی چې دا سوال یې کړی و د عمر رضی الله تعالی. د نسائی په روایت کې داسې دي ان ناسا من الیهود قال، د یهودیانو څه سړو عمر ته داسې وویل، او دلته وی ان رجلا من الیهود. تطبیق پکې دا دی چې د کعب الاحبار سره یهودیان ملایان نورم وو، خو تپوس ده چې ان رجلا من الیهود قال ویلې، نو دا یې د تپوس کوونکي حال بیان، او چې مطلب هلته ان ناسا من الیهود نه ټولو ته وکړه چې نور ورسره و، نو دا سوال خو د ده وخوا نور هم ورسره ملګري. تطبیق پکې دا دی. یو آیت د ستاسو په کتاب کې تقرؤونها تاسو یې لولئ، لو علینا معاشر الیهود نزلت، دا لو په نزلت داخل دی، ځکه لو په پیل داخلي، لو په څه داخلي داسې دی، لو نزلت علینا معاشر الیهود، او معاشر الیهود منصوب دی په تخصیص، خاص په مونږ یهودیانو نازل شوی. لاتخذنا ذلك اليوم عیدا، مونږ به نیولې وه دا ورځ په اختر به م نیولې وه، خوشحالیانې به م کولې، ځکه زمونږ د دین د اکمال اعلان به شوی وی. قال عمر ورته وی ای آیتن، کوم آیت یاد دی؟ قال دا آیت یادوم چې الیوم اکملت لکم دینکم، خدای وی نن ورځ ما پوره کړه تاسو ته دین، واتممت علیکم نعمتي، او پوره مې کړه په تاسو نعمتونه زما، ورضیت لکم الاسلام دینا، او ما غوره کړه تاسو ته اسلام د جهته د دین نه. نو د دې آیت ورځ چې کومه ورځ باندې نازل شوی دا به مونږ اختر ګرځولی وی، خوشحالیانې به قال عمر ورته وی قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت به على النبي صلی الله علیه وسلم، مونږ ته معلومه ده دا ورځ، او مونږ ته هغه ځای معلوم دی چې دا آیت پکې نازل شوی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم، وهو قائم، او نبی علیہ السلام ولاړو بعرفه، په عرفه کې. مکان دا ته معلوم دی یوم جمعه، جمعې ورځ وه د مانځه نه وروسته، او نبی علیہ السلام باندې دا آیت نازل چې د دین آخري مراسم حج، حج چلم در وښوده، خدای نازل که داسې حج به کوئ، نو اکمال د دین نو شو. مخکې حج نه و بیان شوی، نو اکمال نه و، نو بیا چې حج طریقه هم در وښوده، نو اکمال د دین شو. نو موږ له ورځ هم معلومه ده، او موږ له چې کوم دی هغه مکان هم معلوم دی. ورځ د عرفې وه او د جمعې وه، او مکان د عرفاتو. تاسو باندې به اعتراض وارد چې د عمر رضی الله عنه دا جواب خو د یهودي د سوال مطابق بشو. هغه ورته وایي که چېرې دا ورځ موږ له داسې آیت په موږ نازل شوی وی، نو دا ورځ به موږ د اختر ورځ ګرځولې، او تاسو یې د اختر ورځ نه ګرځوئ. نو عمر ورته داسې ونه ویلې چې موږ یې د اختر ورځ ګرځوو، هلکه دا کړکۍ بنده که دا لوګی ترې راځي.
تاسو خبره پوه شئ که په پوه نه شئ. جواب دار چې د عمر رضی الله تعالی عنہ دا جواب مطابق دی د سوال سره. او ورته موږ به اختر نیولې وی، نو عمر ورته موږ له ورځم معلومه ده، هغه مکان هم راته معلوم دی، خو موږ یې اختر نه نیسو. ولې نه نیسو؟ ځکه چې اختر زمونږ د ځان نه دی، زمونږ دین د یهودیانو دین نه دی چې شیونه پکې د ځان نه خوشحالیانې او غمونه راولي. زمونږ دین دا د شرعي تابع دی. مونږ اختر ځکه نه نیسو، شرع مونږ له نه دی ویلي چې دا اختر دی. اختر به هغه چې شرع مونږ له متعین کړي چې عید الفطر والاضحی، مونږ یې ځکه اختر نه نیسو. هلکه تاسو به جواب پوه شئ. دویم د طبراني روایت کې داسې دی چې دا په نبی علیہ السلام سره نازل شو، قائم بعرفه یوم جمعه، عرفه په ورځ نازل شوی د جمعې په ورځ باندې، وهما عیدان، او دا دواړه اخترونه دي. د عرفه ورځ هم د مؤمنانو دپاره اختر دی، د جمعې په ورځ هم اختر دی. هلکه تاسو پرې پوه شئ. موږ ستاسو غوندې نه یو چې اخترونه میلې جوړې کړو او د غمونو ورځې نمانځو، بلکې زمونږ دین دا د شرع تابع دی چې شرع مونږ له څه وایي هغه به کوو. او د یهودیانو دین خو د ځان نه وي، د نصارو تاسو په خدای یقین وکړئ چې د ځان نه. دا شیعګان چې وګورئ خندا به درشي چې خدایه دا څه قمقل مخلوق دی. پرون به دومره ځانونه ډبولي که نه یا خدایم غرق که چې د خندا خبرې نه دي. والله سړي د خندا ورشي، ځانونه کمیسونه ویستي یې او به درز و غپ او درز و غپ. اول د ډیک لګېدلی او د غم اشعار ورته وایي چې امام حسین داسې شو، داسې روانو غریب او لورې جړل او چې بابا چرته ځي، او ښځې جړل او چې بابا چرته ځي، او دا زړه وغورځېده او بس دوی په جذباتو کې راشي او به درز و غپ. نو دا ځایونه ټول ویني. تاسو په خدای یقین وکړئ چې و به جاړئ چې خدایه شکر دی چې خدای موږ له ښه دین راکړی. دا هدایت او هغوی سره چې کینې داسې دلایل وایي، والله که ورسره مونږ خبره مو وایي دا جایز دي. ولې جایز دي؟ هلکه دا جړه څه فایده کوي؟ دا خو یو شپېته هجري کې هغه شهید شوی، څه 14 کاله وشو، 1400 کاله وشو. 1400 کاله وروسته ته غمونه کوې او جاړې. وایه دا خو د رسول الله نوصیه دی او موږ له پیغام پکار دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام کړی دی. دا ویلی دي چې زما نوصیه به په کربلا کې شهید کېږي او په جاړه شوی دی، نو موږ هم په جاړه کېږي. نو بیا دې قمقلو له چې ووایي چې یا قمقلو نبی علیه السلام نوصیه وفات شوی دی او ډېر ظلم شوی دی، نو په دې ورځ ولې جاړې؟ دا خو ټول عمر چغې سورې وایي، دا خو جړه ټول وخت پکار. نو دا هدایت د خدای د طرف نه دی. شکر وباسئ چې الله تعالی موږ په دې صحیح لاره برابر کړي. دا نه په عقل دی او نه په پوهه ده. عقل هم پکې شته دی، پوهه هم پکې شته. غټ غټ تعلیمونه کړي دي، غټ غټ سبقونه ویلي دي، غټو غټو وحدو باندې دي، او دا ځانونه درز مار بس ځان وهه او ډبوه. والله چې سړي له خندا واسي چې خدایه دا څه قمقل د خدای. او ښځې او سړي ګډ وډ، او دا لسمه شپه چې کنه دا عاشورې شپه، ښځې او سړي یو ځای او بیا بلپونه بند کړي او بیا هغه کارونه کوي چې په یو کتاب کې هم نه دي روا. یقین. او د هغې نه چې بیا بچی پیدا چې هغې ته سید وایي، او دغه جایزه ګڼي، متعه جایزه ګڼي. متعه 3 ورځو نکاح، د 20 ورځو نکاح، د 4 ورځو نکاح. او لکه پردي سبیل کې چې سړی امتیازي وکړي او تیزي، پردي لیټرین کې او اودس مات کړي او بس ایسته تیزي، او بس ښځه به ځای پرېږدي او دی تیزي. دا څومره بده خبره ده. ګورئ دا مسخه ټولې د ځان نه خبرې دي، د ځان. تاسو پرې پوه شئ که پرې پوه نه شئ. تاسو که تاریخ وګورئ، البدایه والنهایه د ابن کثیر د تاریخ ډېر بهترین کتاب دی. هغې کې دي چې امام حسین، حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ، دا امام ویل ورته د شیعګانو کار دی.
امام خو بادشاہ ته وایي که نه هغه خو بادشاهي نه ورسېدلې یا امام مشر ته وایي هغه د دنیا څه مشري خو ورته نه ورسېدلې موقع نه وه ورته میلاو شوې کوپې خلکو راغوښتې او د کوپې خلک دې بیا پټ شو بس یزید لی پرېښود د دوی سره ور ونوته تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ او د کوپې خلک شیعان د علي وو د علي تابعدار وو اهل تشیع وو دوی ملګرتیا نه ده کړې ورته ټیزن ځانونه وایي هلته نه دي راوتي تاسو پې پوه شئ او که د دوی کتابونه وګورئ او د دوی حالات وګورئ حیران به شئ چې خدای دا څومره عقل یې دی او خدای خره پیدا کړي دي دا خره کارونه کوي نو خدای وایي نو چې دې سړي ته تپوس وکړو چې دا ورځ به مونږ د اختر کړې وی نو عمر رضی الله ورته وایي مونږ ته معلومه ده د عرفې ورځ وه د جمعې ورځ وه وهما لنا عیدانې هغه زمونږ دپاره د اختر ورځې دي که نه نو مونږ یې څه له دغه کواسې الجمعة عید المسلمین که نه جمعه د مسلمانانو دپاره اختر دی او عرفه ورځ څومره د خوشحالۍ ورځې ځکه سبا له اختري مناسبت د حدیث د باب سره په اکملت لکم دینکم اکمال مې کړی تاسو ته په دین کې او اکمال راځي په اجزاو کې او چې اجزاو کې اکمال نه وي شوی نو نقصان یې اکمال سره زیادت صراحتا ثابت شو او نقصان ضمنا ثابت شو او دعوه د بابم دعوه چې باب زیادت الایمان و نقصان درود شریف اللهم صل